بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د نحو میر سبق نمبر 3 دی. خطبه وشوله. د خطبې نه پس اوس مصنف رحم الله فرمای اما بعدو. اما معنا د بهر حال بعدو معنا د حمد و صلات نه پس. اما بعدو معنا به موږ وکړو د حمد و صلات نه پس. بدا دا چې دی که نه دا با ځان له حرف دی او دا ځان له یو لفظ دی. دا په عربی کې وایي اعلم معنا ته پوه شه. نو په فارسی کې چې وایي که نه چې ته پوه شه نو هغه ته وایي دا نو بیا ورسره بام ملو کی نو با معنا بدا معنا ده ته پوه شه. نو دا د مصنفین رحمهم الله دا یو عادت و چې کوم د عربی کتاب به لیکل نو په هغې کې به د ډیر شفقت او د محبت د وجې وی اعلم ته پوه شه طالب جانا او چې په فارسی کې لیکلی دي نو هغې وایي بدا ای طالب جانا ته پوه شه. یعنی د ډیر شفقت او د ډیر محبت چې دا طالب علم ماته ډیر زیات متوجه شي او په شوق او محبت سره کتاب وایي علم زده کوي. نو دا د مصنفینو عادتو او ډېر ښکلی عادت و. ځکه پکار هم ده چې یو طالب علم سره په محبت او په شفقت سره ته پیش راځي او هغه ته ډېر په شوق سره په محبت سره او په مینې سره یو کتاب ښې او ښکلی پې پوهې چې هغه په دې باندې پوه شي او د علم سره د الله د دین سره شوق او محبت پیدا شي. نو دا کوم علم چې موږ زده کوو نو دا د قرآن او د حدیث د زده کړې دپاره بنیادي قوانین دي، قاعدې دي، کلیې دي. دا موږ هغه زده کوو نو بیا په دې باندې قرآن او حدیث موږ صحیح زده کولی شو. نو مصنف رحم الله وی بدا معنا ته پوه شه طالب جانا ته پوه شه. ارشدک الله تعالی. ارشد یرشد ارشاد معنا رهنمایی کول، لار خودل، رهنمایی کول. ٹھیک شو. نو ارشدک الله تعالی، الله تعالی دې ستا رهنمایی وکړي. کې معنا چې ای معنا دا چې دا مختصره معنا ده یو مختصر رساله ده. است معنا ده دا. نو دا اصل کې است دا سره ګورئ است. خو دلته چې کله بیا دا غټه یا مخکې ته ولګي که نه نو بیا دا الف ته غورځېږي. د دې است معنا ده دا اردو کې وایي څه وایي ہے. او د دې یا معنا ده دا چې د یو لفظ په اخره کې ولګي معنا ده یو. دا که اوس کوی مختصر وی نو مختصر به بیا وی مختصر رساله ده یا مختصر کتاب ده. نو که اوس دې سره دا یې راله که نه نو اوس معنا شوه یو مختصر. اوس زه وایم قلم نو د قلم معنا ده قلم. او که زه وایم قلمې دا غټه یا ورسره ولګې قلمې نو د دې قلمې معنا ده یو قلم. اوس کتاب معنا ده کتاب. اوس که ته دې سره دا غټه یا ولګې د بې سره اخره کې غټه یا ولګې داسې ولیکې کتابې نو دا د فارسی یو رسم الخط دی چې کله ته وایې یو کتاب نو بیا به ورسره دا غټه یا ولګې نو کتابې به وایې کتابې. ټیک شوه. دغه شان قلم دپاره به بیا وایې چې یو قلم وی نو بیا به قلم سره نه د قلم لفظ سره دې سره د میم سره به بیا غټه یا ولګې نو بیا به وایې قلمې معنا ده یو قلم. نو دلته کې دا مختصرې دی. وګورئ دا غټه یا ده ورسره دی یا ته وګورئ نو د دې د وجې نه مونږ وایو یوه رساله یو مختصر رساله ده. است معنا ده دا. خو دغه الف د دې یا د وجې نه پرېوته نو مونږ وایو مختصرېست. یو مختصر رساله ده. یو وړه غونته رساله ده. رساله خو وړه ده، نری وړه رساله ده. دا نحو میر کتاب ته وګوره ورکوټې کتاب دی خو په دې کې پورا د نحوې علوم را جمع شوي دي. د قرآن او د حدیث ټول علوم په دې کې را جمع کړي دي. نو ټیک شوه. نو مصنف رحمه الله اول طالب علم ته ووایي چې طالب جانه ته پوه شه، ته متوجه شه، ما ته متوجه شه، ته پوه شه. ارشدک الله تعالی. بیا ورته دعا وکړه چې الله دې ستا رهنمایي وکړي، الله دې تا ته لار وښایي کې چې دا ای معنا ده دا. ای معنا سره ای بنوي ای بوي ای کې ای د کې معنا چې ای معنا ده دا. مختصره معنا ده یو مختصر رساله، یو مختصر کتاب. است معنا ده دا. ٹھیک شو. نو دا څه وایي مصنف رحم الله کې ای مختصره است چې دا
چې دا یو مختصر رساله ده که این مختصره است چې دا یو مختصر رساله ده. مضبوط په فارسی کې وای لیکل شوی دی، مکتوب شوی دی، لیکل شوی دی. مضبوط مونږ هغه طاقتور ته وایو په خپلو خبرو کې، ٹھیک شو. خو دلته کې مضبوط نه مراد لیکل شوی. په فارسی کې چې وای چې لیکل شوی دی نو هغې لپاره بیا استعمالوي مضبوط چې لیکل شوی دی، لیکل شوی ده چې دا رساله لیکل شوی ده، مضبوط چې دا رساله لیکل شوی ده. در معنی ده کې او علم نحو ته وایي چې علم نحو کې لیکل شوی ده، یعنی دا رساله مختصر رساله ده خو د علم نحو کې لیکل شوی ده، علم النحو باره کې لیکل شوی ده. کې معنی ده چې مبتدی معنی ده شروع کوونکی یعنی ابتدایي طالب علم، یعنی دا رساله د ابتدایي طالب علم د پاره ده. او را معنا تا ابتدایي طالب علم تا بعد از حفظ، بعد معنا ده ورسته پس او از معنا ده نه، حفظ معنا ده یادولو د یادولو نه ورسته د مبتدی طالب علم تا، یعنی دا مختصر رساله لیکل شوی ده د علم النحو په باره کې چې مبتدی طالب علم ته د مفرداتو د یادولو نه پس د مفردات څه ته وایي؟ مفردات چې دا د مفرد جمع ده. مفرد معنی ده یو لفظ ته مفرد وایي. لکه قلم چې دی کنه، قلم دا یو لفظ دی. کتاب ځان له یو لفظ دی، ٹھیک شو. غرفه ځان له یو لفظ دی، غرفه. او سبوره ځان له یو لفظ دی، سبوره، ٹھیک شو. نو ګورئ قلم یو لفظ شو، کتاب بل لفظ شو، غرفه بل لفظ شو، سبوره بل لفظ شو، ٹھیک شو. مسجد بل لفظ شو، او دغه شانتي سوق بل لفظ شو، بازار، ٹھیک شو. نو ګورئ د یو لفظ ته، نو اوس دا یو لفظ چې دی دته لفظ وایي، مفرد ورته وایي، مفرد. اوس دا ځان له یو لفظ ګڼ شول که نه، د یو نه زیات شول، نو دته اوس مفردات وایي. نو د مفرد جمع مفردات دی. مفردات څه ته وایي؟ د عربی ځان له الفاظ بیل الفاظ، ٹھیک شو. یا د دې نه مراد د علم الصرف گردانونه دي، لکه ضربه، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتي، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. نو دا ضربه ځان له یو مفرد صيغه ده، ضربا بیا له یو مفرد صيغه ده، ضربو بیا له یو مفرد صيغه ده. نو دې ته مفردات ویل شي. نو مصنف رحمه الله وی دا مختصر رساله ده او علم النحو باره کې لیکل شوی ده چې دا مبتدی ابتدایي طالب علم ته مفردات لغت نه مراد د عربی ژبه مراد ده. د عربی د ژبې بیل لفظونه د یادولو نه وروسته د ابتدایي طالب علم د پاره دا علم النحو کتاب لیکل شوی دی. خو چې دا ابتدایي طالب علم دا مبتدی چې دی، مبتدی طالب علم د عربی ژبې لغت نه مراد د عربی ژبه ده. د عربی ژبې بیل لفظونه، مفردات، د عربی ژبې مفردات د یادولو نه پس او درې خبرې به زده کوي. دا مبتدي طالب علم به درې خبرې زده کوي. اوله خبره د عربی ژبې د مفردات به یادوي، ٹھیک شو. دویم نمبر و معرفت اشتقاق و معرفت اشتقاق څه ته وایي؟ مشتقات ته وایي. مشتق څه ته وایي؟ د مصدر نه چې یو صيغه جوړ شي کنه، د مصدر نه چې څه جوړیږي هغه ته مشتقات وایي. اوس ګوره ضربن موږ سره یو مصدر دی، ضربن، دا ضربن موږ سره مصدر دی. دا څه شی دی؟ مصدر دی. اوس د دې ضربن نه زه یو صيغه جوړوم، ضربه د مصدر نه ضربه جوړ شو، نو د مصدر نه دا ضربه مشتق شو. اوس د ضربه نه یضربو جوړوم، یضربو. نو ګورئ دا بیا دا د مصدر نه یو مشتق دا ضربه شو، دویم مشتق دی
یضربو شو، دریم مشتق دی ضاربون کا، څلورم مشتق دی مضروبون کا، پنځم مشتق دی اضربو کا، بیا دغه شان شپږم مشتق دی مضربون کا. نو مختلف ته داسې جوړیږي. نو د مصدر نه چې څونه څه جوړیږي هغه ته مشتقات وایي. مشتقات نو فارسی کې هغه ته اشتقاق وایي. اشتقاق معرفت معنا پیجندل او د اشتقاقو د پیجندلو د عربی د مشتقاتو د پیجندلو نه پس ګورئ د مبتدی طالب علم بس کار کوي د عربی ژبې مفرداتو زده کولو نه پس، بیا د عربی ژبې د مشتقاتو د پیجندلو نه پس ضبط هم یادولو ته وایي. حفظ هم یادولو ته وایي او ضبط نه ضبط دام یادولو ته وایي. یادولو ته وایي. ښه ضبط هم یادولو ده. او مهمات چې دی که نه مهمات دا د مهمتون جمع ده. مهمتون چې دی که نه ضروري سیز ته وایي. ضروري سیز ٹھیک شو. مهمت معنا مهم الکه دا ډیر مهم کار دی، دا ډیر اهم کار دی. اهم کار نو د اهم نه مهم شو او مهم نه بیا مهمتون دی او مهمتون نه مهمات راغی. ډیر ضروري سیزونو یا د ضروري مسلو د تصریف څه ته وایي؟ علم الصرف هم ورته وایي، علم تصریف هم ورته وایي، علم صرف هم ورته وایي. د علم الصرف یا د علم التصریف علم التصریف هم ورته وایي، علم الصرف هم ورته وایي. لکه اوس علم الصرف کتاب دی زمونږ، نو لکه ضربو مونږ ته دا ګردانونه زده کوو. دغه شان ارشاد الصرف دی، نو د صرفو چې کوم کتاب وي هغې ته علم الصرف هم وایي او تصریف الصرف هم ورته وایي، علم التصریف هم ورته وایي. نو دا مبتدی طالب علم به 3 کارونه کوي. اول به د عربی ژبې مفردات حفظ کی، نو د هغې نه پس په بیا د مشتقاتو پیجندل، د عربی مشتقات به وپېژني. یعنې مشتق څه ته وایي؟ چې مصدر نه کوم څیزونه جوړېږي هغې ته مشتقات وایي. نو د عربی ژبې مشتقات به وپېژني. دریم کار به څه کوي؟ وضبط مهمات تصریف. ضبط معنا دی یادول، مهمات ضروري څیزونه یا ضروري مسلې، تصریف د علم الصرف یعنی د علم الصرف ضروري څیزونه به یاد کی. مطلب یې دا دی چې د علم الصرف قوانین به یاد کی. لکه مونږ چې څنګه ارشاد الصرف کتاب ویلې ټول قوانین هم پکې حل کړي دي. ارشاد الصرف کې ټول قوانین حل شوي دي. قوانین نو دغه قوانینو ته د علم الصرف مهمات وایي، مهمات تصریف ورته وایي. دا چې کوم موږ د ارشاد الصرف قوانین حل کړي دي هغې ته دغه ورته وایي مهمات تصریف ورته وایي. مهمات تصریف ٹھیک شو. وضبط مهمات تصریف او د علم الصرف ضروري څیزونه یادولو نه پس، د علم الصرف د ضروري څیزونو یادولو نه پس ابتدایي طالب علم به 3 کارونه وکړي. 3 کارونه به وکړي. نو بیا به ورته الله پاک دغه 3 کارونو په بدله کې 3 فایدې ورکوي. اول کار به ابتدایي طالب علم څه وکړي؟ د عربی ژبې مفردات په زده کړي. دویم کار به څه وکړي؟ د عربی ژبې مشتقات په زده کړي. دریم کار به څه وکړي؟ ضبط مهمات تصریف د علم الصرف ضروري څیزونه به یاد کړي، ضروري مسلې به یاد کړي، یعنی د علم الصرف قوانین به یاد کړي. دا 3 څیزونه چې کله یاد کړه ابتدایي طالب علم چې کله 3 څیزونه یاد کړه، اول څیز څه شی دی چې د عربی ژبې مفردات بیل لفظونه یاد کړل. لکه ما تاسو ته ووي کتاب، قلم، غرفه، سبوره، یا دغه شان د علم الصرف ګردانونه ضربه، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، دغه ته د عربی ژبې مفردات وایي. نو اول کار به ابتدایي طالب علم دا وکړي چې د عربی ژبې مفردات به زده کړي، هغه به یاد کړي. د هغې د یادولو نه پس په بیا د مشتقاتو پهچانو کې د عربی ژبې کې چې کوم مشتقات دي، یعنې د مصدر نه چې کوم څیزونه جوړېږي هغه به زده کړي. دریم کار به څه وکړي چې د علم الصرف ضروري مسلې یعنې قوانین به یاد کړي، د علم الصرف قوانین به یاد کړي. نو دا 3 څیزونه چې کله یاد کړه که نه، نو بیا اوس وایي اوس مصنف رحمه الله څه وایي چې کلم د ابتدایي طالب علم دا 3 څیزونه یاد کړه، نو بیا به اسانی یعنی اسانۍ سره د دې با معنا وو کې سره او اسانۍ ته وایي. نو به اسانۍ سره
بکیفیت ترکیب بکیفیت کیفیت طریقې ته وایي طریقه او ترکیب څه ته وایي ملاولو ته وایي یعنی الفاظ یو بل سره ملاول مونږ ورته ترکیب وایو ترکیب او فارسی کې ورته ترکیب وایي الکه یاره وایي ما ترکیبونه نه راځي لکه ترکیبونه راځي لکه زید عالم زید مبتدا عالم خبر دغه ته ترکیب وایي ترکیب مونږ دا زید عالم دا یو جمله جوړ کړه یو بل سره ملاو کا غینم جمله جوړ کړه نو دغه ته وایي چې کله ابتدایي طالب علم درې شیزونه وکړي کنه ابتدایي طالب علم یعنی چې اول علم زده کړی دی نو اول باغه د عربی ژبې مفردات زده کی یعنی گردانونه به زده کی د علم الصرف او دغه شانتي د عربی کم الفاظ دي قلم شو کتاب شو غرفه شو مسجد شو طریقه شو دغه شیزونه زده کړل مفردات زده کړل د عربی ژبې مفردات زده کړل دویم شیزونه چې د مشتق د مصدر نه کم شیزونه مشتق کیږي کم شیزونه ته جوړیږي کم صيغې ته جوړیږي هغه په جندل دریم شیزونه وکړه د علم الصرف ضروری مسلې یاد کړي یعنی قوانین یاد کړل دا درې شیزونه چې وکړه نو بیا به د هغه فائدہ ورته دا کیږي مصنف رحم الله فرمای چې با آسانی با کیفیت ترکیب په اسانۍ سره به د ترکیب طریقه عربي د عربی د الفاظو راهنمایه ده لار خایي ٹھیک شو نو که دا درې سیزونه یاد کړه نو بیا وای مصنف رحم الله فرمای وای چې د عربی ژبې د عربی د الفاظو د ترکیب طریقه د طریقې لار ورته خایي ٹھیک شو یعنی پاسانۍ سره د عربی د الفاظو د ترکیب طریقه د طریقې لار خایي ٹھیک شو پاسانۍ سره د عربی د الفاظو د ترکیب طریقې لار خایي دا درې شیزونه چې یاد کړه کنه نو دا درې شیزونه به د انسان ته د عربی د الفاظو د ترکیب د طریقې لار خایي دا درې سیزونه چې د کلم یاد کړه نو د دې درې سیزونو فائدہ بداوي چې دا درې سیزونه به بیا تا د عربی د الفاظو د ترکیب د طریقې لار خایي د ترکیب د طریقې لار بخایي په اسانۍ سره په کیفیت ترکیب د ترکیب د طریقې عربي د عربی د الفاظو راهنمایه لار خایي ٹھیک شو نو موږ به د الټا نه شروع کو دلته نه به شروع کو پاسانۍ سره د عربی د الفاظو د ترکیب د طریقې لار خایي نو راه معنا د لار او نماید دا یادوي ښه نماید معنا لار خایي ترکیب خو ترکیب دی ٹھیک شو نو دا درې سیزونه به اول یادوي ابتدایي طالب علم به اول دا درې سیزونه یادوي چې د عربی ژبې د بیل لفظونو یعنی مفرداتو د یادولو نه پس اول کار بس کی د عربی ژبې مفردات به زده کی دویم کار بسو کی چې د مشتقات د عربی مشتقات به پیژني معرفت او اشتقاق د عربی مشتقات به پیژني کم مشتقات نه سم مراد ده د مصدر نه چې کم صيغې جوړيږي کم سیزونه جوړيږي هغه ته مشتقات وي نو هغه به پیژني دریم کار بسو کی د علم الصرف ضروری مسلې به یاد کی یعنی قوانین به یاد کی ارشاد الصرف کې کم قوانین دي هغه به یاد کی دا درې سیزونه دی وکړه نو اوس په د دې دریو سیزونو فائدہ ته دا ملاويږي چې اوله فائدہ به ته دا ملاويږي چې په اسانۍ سره به د عربی د الفاظو د ترکیب د طریقې لار زده شي تا ته به خای دا درې سیزونه به تا په اسانۍ سره د عربی د الفاظو د ترکیب طریقې لار خای د ترکیب د طریقې لار به درته خای دا درې سیزونه اول کار به دو کی دویم کار به سکی وبزودی زود معنا د جلدی زر مونږ په پښتو کې وایو زر الکه دا کار زر وکا یعنی دا کار په جلدی سره وکا اردو کې بہت جلد وبزودی او ډیر زر معرفت اعراب و بنا دا اعراب و بنا بنوي ښه د اعراب په اخیری باب باندې زمو وایم دا و پاغه کې بخپل شامل شو نو دا بوایو معرفت اعراب و بنا معرفت معنا پیجندل اعراب و بنا د معرب اعراب معنا د معرب او بنا معنا د مبني اعراب څه ته وایي تاسو به ان شاء الله مخکې پیژنئ لکه اوس وګورئ قلم دی قلم نو دا په حالت رفعی کې قلمون وي حالت نسبی کې قلمن وي حالت جری کې قلمین وي نو دیتا معرب وایي معرب اعراب څه ته وایي معرب ته وایي معرب هغه سم ته وایي چې حالت رفعی نسبی جری کې اعراب بدلیږي مخکې را روان دي تاسو به پوه شئ او بنا څه ته وایي مبني ته لکه هذا دی کنه
هذا نو دا هذا چې حالت نسبی حالت جری نه د حالت رفعی حالت نسبی حالت جری درې وړ حالتو کې دغه یو شانتی وي نو دې ته هاذا وای هاذا طبيعه دا مبني دی مبني نو مونږ ته وای اول کار به تاسو دا وکئ چې کلم دا درې سیزونه یاد کړه چې ډېر په اسانۍ باندې به د عربی د الفاظو د ترکیب طریقې لاره به درته وښیي دا درې سیزونه به تا ته ډېر په اسانۍ باندې د عربی د الفاظو د ترکیب د طریقې لاره وښیي دا درې سیزونه دویم کار به څه وشي وبزودي معرفت وبزودي او ډېر ضربه معرفت اعراب و بنا د معرب او د مبني پہچان به درته وشي او به پیجندل یعنی معرفت معنا پیجندل او به پیجنې ډیر ضرب او پیجنې معرب اعراب معنا د معرب او مبني بنا معنا د مبني دا بنا دی بنا ها بنا اعراب بنا د معرب اعراب نه مراد معرب دی او د بنا نه مراد مبني دی نو دویم سیز بسو کې اول کار خو بداو شي چې د عربی د الفاظو د ترکیب د طریقې لار به راته وښیي دا درې سیزونه چې کم یاد کړه دویم کار بداو کی چې اعراب او د معرب او مبني به پیژنې معرب او مبني به پیژنې او دریم کار بسو کی سواد خواندن سواد معنی د ملکه یا مهارت حاصلول مهارت او خواندن معنی د ویل پړنا اردو کې وی پړنا خواندن معنی سره پړنا فارسی کې ورته خواندن وای اردو کې ورته پړنا وای او موږ ورته په پښتو کې ویل نو مطلب دا دی وسواد خواندن او د عبارت د صحیح ویلو مهارت توانایی طاقت ته وای طاقت د حد معنی دا ورکي دریم کار بسو شي اول کار خو بدای چې ته به د عربی د الفاظو ترکیب زده کې دویم کار بداو شي چې ته به پکې معرب او مبني وپېژنې او دریم کار بداو شي چې ته به عبارت صحیح طریقې سره ویلی شي عبارت به بالکل صحیح طریقې سره ویلی شي نو وسواد خواندن معنا د عبارت صحیح طریقې سره ویل صحیح شو او توانایی معنا طاقت او دهات معنا د ورکي یعنی د عربی د عبارت د صحیح طریقې سره د ویلو طاقت ورکي ٹھیک شو دا درې سیزونه د دې درې سیزونو درې فائدې شوي د درې سیزونو درې فائدې دا مصنف رحم الله د کتاب په شروع کې ویلي کدا کتاب کې دا سیزونه اول د دې کتاب نمخ کې دا سیزونه یاد کړه او بیا به تعالی دا کتاب دا درې فائدې درکې اوله فائدہ خدای چې ته په ترکیب زده دویمه فائدہ دا ته معرب او مبني وپېژنې دریمه فائدہ دا چې ستا د عربی عبارت په صحیح طریقې سره زده شي ته په صحیح طریقې سره عربي عبارت ویلی شي توفیق معنی دا توفیق ته وایي ٹھیک شو بتوفیق الله تعالی د الله توفیق وعونه او د هغه مدد سره د الله په توفیق او د هغه په مدد سره د الله په توفیق او د هغه په مدد سره به ته د سواد خواندن د ویلو ملکه د ویلو مهارت حاصل کی ٹھیک شو خواندن د مهارت حاصلول سواد معنی را مهارت حاصلول ٹھیک شو خواندن د ویلو د عربی د عبارت ٹھیک شو دلته مراد د عربی د عبارت صحیح طریقې سره د ویلو طاقت ورکي دا درې سیزونه ٹھیک شو امید ده تاسو باندې پوه شوي یو ځل راته بیا وایم مصنف رحم الله د حمد د خطبې نه پس بیا وایي اما بعد د حمد صلات نه پس بدا ته پوه شه ارشدک الله تعالی الله تعالی دې ستا رهنمایي وکړي کې چې دا یو مختصر رساله ده مضبوط چې لیکل شوې ده در علم نحو په علم النحو کې علم النحو باره کې لیکل شوې ده کې مبتدی یعنی شروع کوونکی یعنی ابتدایي طالب علم را تا بعد از حفظ بعد را معنا بعد از حفظ مفردات لغت بعد از معنا نه اردو کې وایي سه او موږ په پښتو کې وایو نه نو ابتدایي طالب علم ته د عربی د لغت نه مراد د عربی ژبې د مفرداتو د یادولو نه پس ٹھیک شو چې مبتدی طالب علم ته د عربی ژبې د مفرداتو د یادولو نه پس و معرفت اشتقاق او د مشتقاتو د پیژندلو نه پس
د پیژندلو نه پس د عربی مشتقات څه ته وایي چې د مصدر نه کم صیغې جوړیږي مصدر ضربون دی نو د هغه نه ضربه شو بیا د ضربه نه یضربو شو د یضربو نه بیا اضرب شو د امر صیغه شوه بیا تی ضاربون شو بیا مضروبون شو بیا مضربون شو او مضاریب شو دغه ته جوړیږي ٹھیک شو نو نو معرفت اشتقاق د مشتقاتو د پیجندلو نه پس د عربی د مشتقاتو د پیجندلو نه پس و ضبط مهمات تصریف او د علم الصرف د ضروری مسلو د یادولو نه پس با اسانی با کیفیت ترکیب د اسانی سره د ترکیب د طریقې د عربی د الفاظو د ترکیب د طریقې راه لاره نماید خای ٹھیک شو او مخکې وای و بزودی او ډیر زر معرفت اعراب بنا د معرب او د مبني پیجندل ډیر زر به معرب او مبني او پیجنی و سواد خواندن او د ویلو مهارت حاصلول یعنی مطلب دا د عربی عبارت صحیح طریقې سره د ویلو توانایی طاقت د حد ورکي دا درې سيزونه ٹھیک شو بتوفیق الله تعالی د الله جل جلاله توفیق سره وعونه او د هغه مدد سره نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي دین پس دا خطبه او تمهید او دا غنه مخکې د مصنف رحم الله حالاتو دا هغه بیان شو اوس په ان شاء الله کتاب شروع کیږي نو هغه ډیر آسان دی که تاسو دې سره د علم النحو درسونه ګورئ اول درس د علم النحو ګورئ بیا ور سره تاسو د فارسی چې کوم زمونږ سلورم نمبر درس پر راځي هغه وګورئ نو بیا به تاسو ته د فارسی د الفاظ زده کول آسان شي او په هغه باندې ډیر په اسانه پوهیږئ او زما کوشش دا دی چې زه تاسو ته ور سره د کوم فارسی دا چې دا هم زده کوم تاسو ته د دې معنی هم درته ولیکم چې دا زیاتر کتابونه بهترین کتابونه هغه په فارسی کې لیکل شوي دي نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام